أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اسماء اللہ الحسنہ کے یو اسم الکبیر ہم دے کاف بیرے نماخوذ دے کاف بیرے قرآن مجید کے دے گن استعمالات راضی دا اسم دا مشترک اسم دے مخلوق تم کبیر ویلی شی اور خالق دا پارے میں استعمال اشترک لگا سنگ چ رحیم دے ودود دے ودارنگے کبیر نم تاکہ خودیشی اضافت شرم اور بغیر دے اضافت ہم البتہ الافلام سر چرائشی ندا بیا اللہ باندے استعمالی الکبیر کاف بیرے تقدم باندے دلالت کی مخکی والی باندے کاف بیرے بنیادی مفہوم دغرے پس سن کے یعنی پیدائش کے وجود کے قرآن دیوالی تک خبر ہوئی اکبر او سن آیا دا سے اسما دی چ شریک دی او کنے جدا جدا دی عرب اسن پدے باندے اکبرم ہوئی او دا اکبر پدے اسنم ہوئی او کنے فرقم کئی کبیر لوی والی توئی دا یو کاف بیرے تعلق زخامت سریخ غٹوالی سریخ خلقوی دا فلان کے شیخ کبیر دے او دا صغیر دے صغیر و کبیر اللہ باندے دے استعمال پدغی بنیاد نکی پدی بنیاد دا کبیر استعمال نکی گی چھ گندے داغ زخامت دے لیکن زخامت صفت دے دا اجسامو اجسام مخلوقی دا اللہ رب العزت دا کبر مفاہیم بیا گن دی یا خواغ دے کم چو قرآن مجید فرمائی چو هو الاول والآخر دا ہر سن مخ کی چین آغتا الکبیر ہوئی آغتا اولم ہوئی خدا آغا اول نہ دے کم چی منگا 1 2 3 آئیو 1 2 3 اللہ و داغو صفات دا پا عقل نشی پیجن دے چاچے پا عقل دا پیجن گلے کوشش کرے نا بیلاری شیر تا دے مقصد دا نہ دے چی سڑے دے خپل عقل نے استعمالی عقل استعمالول بگاری لیکن داغے قواعد و ضوابط و لاندے کم چی قرآن و حدیث خود لی داغے وجہ دا اگر دارا چی دا دین مخاطب طول انسانان دی کہ ہر انسان تے اجازت ملوشی چاہ دے خپل عقل پا دین کی چلئی نہ بیا دین نوا چٹنی جوڑشی بیا دین نبا تیگی سکتا ہر سڑی عقل جدا جدا دے ذہنی اپروچ دا ہر انسان دین تا نہیں ایو شانتم نہیں تو دے وجہ نا اصول داری
چې عقل دا به انسان استعمالی هغې څیزونو کې چې د هغې تعلق عقلي علومو سره دی د کومو څیزونو تعلق چې عقیدې سره دی یا د کومو څیزونو تعلق چې عباداتو سره دی کې عقل نه چلی چلول ګناه دی پای عقل ته مونږ اجتهاد هم وایو هغه په هغې څیزونو کې چې هغې تعلق عقاید او عباداتو سره نه معاملاتو سره که په دې فرق باندې انسان پوه شي نو بیا د ګمراهۍ نه بچ کېږي ډېر شي خلقو الله په خپل عقل د پیژندلو کوشش کړی دی نو پای کې څه په ملیونونو کې یو کس به رسېدلي لیکن اکثر بیشتر بېلارې شوي بو علی سینا څومره لوی سړی دی ډېر لوی فلاسفر ډېر لوی طبیب ډېر لوی ساینټسټ لیکن پښتو شعر دی که په علم په هنر وی دوال بچا نو ویلی بو علی سینا ته بو علی سینا بېلارې شو د هغې وجه دا وه چې هغه د قرآن و سنت د رڼا د لاندې خپل عقل استعمال نه کوو الله او رسول یا د هغه دین دا په عقل نه ثابتېږي دې دپاره د یو څیز ضرورت دي هغې ته قرآن او حدیث وایي هغې ته نقل وایي الله رب العزت د هغه کبر آیا د ضخامت لحاظ سره دی نو نه که څوک وایي دا نو غلط وایي هغې د عقل په زور وایي چې د کبر دو مفهوم دي نو یو مفهوم په کې دا دی چې د الله جسم غټ دی نعوذ بالله من ذلک چې کله یو انسان الله له جسم ثابت کړي نو جسم خو مخلوقي آیا د هغه بل څوک خالقي د دې وجې نه الله دپاره د جسم کار نه الله ته جسم نسبت نه کېږي کومو خلقو چې الله له جسم ګڼلی دی نو هغې ته بیا مجسمه وایي دا یو انتها ده بلې غاړې ته بلې انتها دا ده چې الله رب العزت بعضې صفات ځان له ثابتوي لکه ید رجل قدم وغیرہ قرآن و حدیث کې شته دی تو بلې انتها دا ده چې خلقو د هغې نه انکار وکړو او هغې ته تشبیح وویله چې دا تجسیم او تشبیح ده که دا تجسیم او تشبیح وی نو قرآن و سنت کې به استعمال نه وی دا ټول صفات یا کم نسبتونه چې مونږ وویل ید رجل قدم وغیرہ دا د الله د شان مطابق د مخلوق غوندې نه تشبیح نشته وکړه دا الله تعالی کبیر په دې بنیاد وایي چې لیس قبله شیء اول نه مونږ خبره شروع کړې وه چې هو الاول والآخر والظاهر والباطن عقلی لحاظ سره خو اول خلق هغه چاته وي چې هغې ته مونږ ایک وایو لیکن الله داسې اول دی چې لیس قبله شیء چې د هغه نه مخکې څه شی نشته دا الله صفت شو دا د مخلوق د صفت نه پورته شو قرآن مجید کی وہ مختصر آیت ہے ہر منز کے تقریباً مسلمانان وی ولم یکن له کفوا احد هغه برابر څوک نشته ته دې مقصد دا ہے چې د الله صفات د مخلوق د صفاتو نه پورته ٹھیک ده مونږ به یو بوډا سړي ته معمر یا بوډا مشر وایو لیکن الله ته الکبیر وایو ته دواړو میاس کې ځمکه اسمان فرق دی دا کم بوډا چې د 120 سال دی دا 120 سال مخکې دی نه و که نه نو په دې استعمال مجازي دی په الله داسې وخت نه راغلی چې ګنې الله دی نه هغه الکبیر دی بېشک
د ټولو نړوان دی لیکن هغه داسې نه دی چې د مخلوق غوندي. الله تعالی کبیر وی کبیر کبر کله کبر بډاوالی دوی کله کاف بیرے دا لوی ته وی. الله متکبر هم دی کاف بیرے نه. سیدنا عثمان نے چاہتا پوس کړو چې تا اکبر او که رسول الله صلی الله علیه وسلم اکبر ده. بعض روایاتوں کے دا نسبت ابوبکر صدیق تم کی. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرمائل انا سن منہ بسنتین وهو اکبر منی. زدا اغنى 2 کاله مشرم سن کې مشرم 2 کاله لیکن لوی هغه ده. هغه د وینا مطلب دا دی چې لویوالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر نه دی، هغه د مرتبې لحاظ سره ده. د دې کبیر نه عجیب و غریب الفاظ زیخ الکبریا. سورۃ الجاثیہ کے قرآن مجید الکبریا دا اللہ دا پار استعمالی. الکبریا لوی توی آغا ذات چه دا آغا حکم سوک رد کولی نش دا سلوی دیخ. اللہ چه سوئی دے عالم کی آغا کی شان دا آغا لوی دیخ. کله کله د کبریا استعمال د انسانانو د پاره کیږي. قرآن مجید کې د فرعون او د سیدنا موسی خبره چکیږي. حالته کې فرعون یو الزام لګولې دی په موسی علیه السلام چې دا تاسو کوم نوی دین پیش کوي د دې مقصد دا دی چې تکون لکم الکبریا. په دې مصر کې د ستاسو اختیار چلیږي. حالای چې موسی هارون علیہ السلام دا نو ویلی. الزامات خلق لگئی په حق پرستو. انبیاء علیہ السلام اغی سگئی په دنیا باندې اغی خرازی دا اللہ نے طرفنا چې کوم حق پیغام د توحید راغلی اگر صحیح خلقو ته دومره دا چې کله د حق پیغام راشي د نبی په لاس معجزم پیش شي نو باطل پرستو ته خپل چاړو بو کې ښکاري شي چې زمونږ اقتدار ته اوس خطر ده. ته جیونه دنیایي طور خواهی پوهیږي سیاسی طور تو ځکه هغې چې کومه خبره کوي نه په دې بنیاد کوي چې تکون لکما الکبریاء فی الارض. الله رب العزت هغه دپاره الکبریاء ده، لوی شان د هغه دی، لویوالی د هغه دی. تو دے لویوالی ذکر قرآن مجید آیت کریمہ د سورۃ لقمان کے کئی آگے دا پارے دمخ کے لئے اور تمہید یہ خرق تمہید دارے جے علم ترہ. قرآن مجید کے دا سے قسم جملے ڈیر رازی علم ترہ علم ترہ. دا قرآن دس دکلے دا پارا بنیادی خبر دارا چې سړی د هغې عربین واقفي کم چې عرب وي هغه عربي نه کم چې عجم وي. عرب چې علم تروي نو د هغې دا مطلب نه کم چې هلته عجمیان وي. علم تره مطلب صحیح سوچ کول فکر کول. د سترګو لیدل نه مراد د زړه لیدل مرادي. قرآن کې چې کوم ځای علم تره راځي دی به دغه مفهوم وي. زمونږ علاقو کې خلق راشي او ځان له عجیب و غریب عقاید جوړ کړي د الله نه سوا بل څوک حاضر ناظر ګڼي. د هغې ځان له یو قاعده جوړه کړې ده چې علم تره کیف فعل ربک. تا سوچ نه دی کړی تا نه دي کتلي نو بیا ورپسې سمدستي ووایي تا کتلي دي. یعنی ته وی په هغه وخت کې چې کله اصحاب الفیل باندې
مارغان راغل ته ویل ته نو بیا وایي چې د پیغمبر د خپل پیدایش نه مخکې حاضر ناظر دا د قرآن نه استدلال دی خو غلط استدلال دی علم تره خو دا مطلب نه دی قرآن مجید چې کوم ځای د ځمکې د اسمان ذکر کوي د پیدایش نو هلته کې هم علم تره وایي نو څه مطلب چې ځمکه اسمان نو پیدا نو هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل همیش دپاره د دې څیزونو نه ځان یو طرف ته ساتئ دا قرآن نه وایي دا غلط وایي تو قرآن مجید دا مطلب نه دی سوچ فکر قتل په غور باندې قتل دې ته قرآن علم تره وایي یعنی انسان ته دعوت ورکوي د قتلو علم تر ان الله یولج اللیل فی النهار سوچ نه کوي تو چې یقینا الله شپه پر ورځ کې داخلي او داخلي ورځ په شپه کې نو سواخه موسم دی هر څوک پې پوهېږي به دې خبره چې د جمعې هغه اوږدې اوږدې شپې اچړ ته لاړې هغه یې څه کم خوا لاړه هغه دې ورځې ته راووت اوس ورځ اوږدېږي او د ورځې لنډوالی ولې ډېر شو شپه هغې ته اوږده شو قرآن مجید دې ته مشاهداتي دلیل وایي دا خو هر څوک ویني قرآن مجید داسې دلایل نه پیش کړي چې په هغې باندې صرف هوښیار خلک پوه شي قرآن مخاطب او موږ مخکې ویلي قرآن کې فلسفې ملسفې مه جوړه دا خو عقلي پیداوار دی دا غلطېدی هم شي د قرآن لومبني چې کوم مخاطب و هغه فلاسفه نه و هغې د هیڅ نظریې نه واقف دا سره ساینس کتاب نه دی دا د رشد او د هدایت کتاب دی دی کې دغه څیزونه ګوره قرآن دعوت فکر ورکوي ته وګوره سوچ نه کوي ته چې بېشک الله داخلي شپه پر ورځ کې او داخلي ورځ په شپه کې دا هر سړی ویني دا څوک کوي دا کار د چا دی دنیا کې شپه ورځ پیدا کول او بیا یو لنډول بل اوږدول بل اوږدول بل لنډول دا چا کار دی دا د الله کار دی په دې چې کومه نتیجه مرتب کوي نه وروستو وایي وسخر الشمس والقمر دا هم د علم تر لاندې داخل دی تا سوچ نه دی کړی چې نور او سپوږمۍ چا د خپل نظام تابع کړي دي د تسخیر کائنات دا مطلب نه چې انسان سپوږمۍ ته خیږي گپ شپ مه لګوئ سې قرآن چې نازلېده نو خلق په دې پوهېدل څه الله یو نظام جوړ کړی دی نور دپاره او د سپوږمۍ دپاره دا دواړه د انسان د ژوند دپاره د دنیا د ژوند دپاره ډېر ضروري دي لیکن دا الهه نه دي بعضې خلقو د خپل عبادت دپاره ځای هغه جوړ کړی دی چې هغه فایده کوي یو شی مفید دی نو د هغه عبادت شروع کړي چې دا فایده کوي ځکه زه عبادت کوم تو قرآن مجید د وینا مطلب دا دی چې دا به فایده کوي لیکن دې کې د فایدې زور او طاقت هغه ذات اچولی دی چا چې دا پیدا کړي دا معبود نه دی دا د انسان مسخر هم نه دی دا ګپ شپ مه لګوئ تسخیر څه ته وایي خپل پابند کول یو انسان دی ځه بغیر د یو پیزوان نه څه شی مسخر کړي که دله خو دغه چلم الله ښودلی ده اوبه چې راشي سیلاب چې راشي هغه سیلاب څوک منې کولی شي دا مه وایئ چې دا د انسان مسخر دی دا الله مسخر دی خدایتوب دعوې مه کوئ دا د الله مسخر دی الله د خپل نظام پابند کړی دی فایده چاته ده انسان ته د دې افادیت باندې به انسان سوچ کوي
ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارند. شاعر وہی فارسی کے ابرو ماہو خورشید و فلک درکارند. وریز ستوری سپوږمۍ نور هواګانې دا لګیا دي مستقل کار کې لګیا دي. باتونانه بکفداری و بغفلت نخوري. ستا لاس کې چې کومه ډوډۍ ده نو دا ډوډۍ د دغه ځای نه راغلې ده. دا چې خورې نو غفلت باندې مه خوره. روزي رسان یو الله دی او دا سیز هغه د انسان په خدمت کې لګولی ده. وسخر او د خپل نظام تابع کړي دي نور او سپوږمۍ. قرآن بل ځای دایبین وایي دا یو بل پسې رواني. یو ځای فرمایي للشمس ینبغي لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النهار. نور د سپوږمۍ نه نشي مخکې کېدی او که بالفرض دا یو ځای شو چرته کې قرآن هلته کې خو جمله بدله کړې دا کل فی فلک یسبحون. هر یو په خپل مدار کې لامبو وي. د هر یو چکر د یو مدار دی. فضا دغه یوه ده لیکن فاصلې سره د یو بل نه ګیر چاپېر ګرځي. کله چې دا فاصله ختم شي نو یو تصادم بکی یا تصادم ته بیا قیامت وي. دا نور او سپوږمۍ او ستوري دا په خپله خو نه دي پیدا شوي. د خپل نظام تابع کړي دي نور او سپوږمۍ. دې کې یو تنبیه ده. نور او سپوږمۍ کې عقل نشته لیکن الله چې کوم نظام ورکړی دی د هغې نظام مخالفت نه کوي. انسان کې عقل هم شته دی د اسلام هم مدعي دی دته رسول هم راغلی دی دته قرآن هم راغلی دی دی هر څه اوري لیکن چرې دی داسې نه کوي چې د الله او د رسول فرمان برداری کم سے کم د شمس و قمر غوندې وکړي. دله سوچ کول پکار و چې نور او سپوږمۍ ته الله کوم نظام ورکړی دی خو د هغې خلاف نه کوي. زه ولې د الله د نظام خلاف کوم؟ څه سبب دی؟ دا بې شمېره مجبورۍ دي. زموږ دې زمانه کې غټه مجبوري هغه د ښځو نه مجبوره کېدل چې ښځه څه وایي بس ټیکي. که ټوله دنیا یو څه وایي الله بل څه وایي رسول بل څه وایي هغې هېچا پروا نه وي. کل یجري الی اجل مسمى دا ټول روان دي تر یو نیټې مقرر پورې. وان الله بما تعملون خبیر او تاسو چې هر څه کوئ الله پای ښه خبردار دی. دا ما تا ته وایي څه چې کوئ الله وایي ما ته پته ده. یو ورځ به راځي او درېږي به. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر انسان به د خپل رب په مخ کې ولاړي. لیس بینه و بینه ترجمان. د دعاو په میز کې به څوک ترجمانی کوونکی نه. هغې روز له جواب ګوره بیا اوس نتیجه سره دې دلایلو ذلک بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. دا په دې وجه چې یقینا الله حق دا د هغه بلنه. په عباداتو کې افضل عبادت دعا کول. افضل الدعاء العبادة افضل العبادت الدعاء. افضل ترین عبادت دا اللہ نے غوښتل دی. دا الله دربار کې چې سړی आवाज کوي الله نه غواړي دا افضل عبادت. کله چې یو سړی بل چاته وایي چې رو رسئ رامدد شي دا د ښه نه دي کړي. ذکر بلل دا الله حق دی وان ما يدعون من دونه الباطل او یقینا بلل دا الله نه سوا د بل چا الباطل دا دروغجن خبره ده. یو سړی الله پریږدي او بل ته وایي یا فلانی رامدد شي یا فلانی رو رسېږي دا دروغجن خبره ده. دا باطل ده دا بې بنیاده ده. د دې بنیاد په شګه باندې ریته باندې دی. دې فایده نشته.
قرآن مجید دا سے توحید پدا سے انداز کې پیش کړي. زمونږ خلک په دې نه دي. دی خو هغه ځای جمع کېږي چې هلته قرآن مجید ویلی شي لیکن په مطلب یې څوک نه پوهېږي. ختمونو کې به زمونږ خلک ډېري، د تراو ختم کې به ډېري، د ماشوم ختم کې به ډېري خوشحالېږي. وخت هلته ډېر زګی او خوشحالي زګی چې پوهېږي به نه. چې کوم ځای پوهېږي نو هلته به نه ځي. ولې؟ قرآن مطالبه کوي. قرآن د عقیدې د سمولو مطالبه کوي، د مونځ کولو مطالبه کوي، د زکات ورکولو مطالبه کوي، د خوش اخلاقۍ مطالبه کوي، د سود پرېښودل، د بدکارۍ پرېښودل، دروغ پرېښودل، غیبت پرېښودل. قرآن د دې مطالبه کوي. نور څه وجه نشته. یو انسان تا د تقریر کوي او تا د غیبت نه منې کوي او دروغجنې خبرې درته کوي، نو ته قرآن ولې نه وایې؟ سورة الحجرات راوله تا ته پته ولګي چې غیبت څومره لوی ګناه ده. عجیبه ده. د خلقو خبرو کې عبرت او نصیحت شته لیکن د الله په کتاب کې عبرت او نصیحت نشته. نعوذ بالله من ذلک. د دې سوزونو نه روزه د جنجټونو نه. قرآن مجید کې یو سړی په صحیح انداز کې صحیح پښتو کې زده کړي بس دا کافي ده د ټولې دنیا د کتابونو. هیڅ ضرورت نشته. دماغ بربادی خلق ولخ. وان الله هو العلی الکبیر، او یقینا الله علی دے او کبیر دے. علی علو باندې موږ مخکې خبره کړې ده، پورته ته وایي، پورته. الکبیر لوی دا هغه د صفت شان دی او علی دا هغه د ذات شان دی. ذات لحاظ سره الله علو کې دی او د صفت لحاظ سره الکبیر دی. دا الله داسې نوم دی، داسې اسم دی چې دې پنځه وخته موږ ته اواز کېږي. اذان کې اواز کېږي که نه؟ څه وایي؟ الله اکبر الله اکبر. او په هغې کې جمله حی علی الصلاح، هغې کې جمله حی علی الفلاح. د دې څه مطلب دی؟ کم خلق چې الله کبیر غني د هر څه نه لوی غني نه غار څه پرېږدي جومات ته ځي او رسمي مسلمانان لګیایي بس که خوښه یې لمونځ وکړي که خوښه نه یې لمونځ نه کوي وي الحمدلله مسلمان یم. یا ټیک ده بس. د الله د اسماءو دا وظیفو دپاره نه وي. پنې یو ملګري یو کارډ رالیږی دی 2 صفحې دی چې پلان کې مولوي صاحب پیژنې مې او وي هغه وایي چې دا څوک دومره دله وایي د جمعې په شپه باندې دا به داسې کوي دا به داسې کوي. ما ورته چل داسې دی چې چا لاس کې شریعت و هغه مخکې وفات شوی دی، د هغه نوم دی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. په هر جماعت کې او په هر منبر باندې یو پیغمبر ناست دی. ته چا چې څه خوښه یې نه وایي دا د هغې اختیار و که دا د خلکو اختیار دی. ګپ لګوي د الله نومونو سره. دا خو ستا ژوند کې انقلاب به راولي، ستا عقیده کې یو بدلون راولي، ستا عمل کې یو بدلون راولي. چې یو سړی په حال کبیر پوهېږي نو سوال نه پیدا کېږي چې هغه د خپلې لویۍ قایل شي، اب د الله د کبریا قایل کېږي. یو سړی چې په دې پوهېږي چې د الله اکبر مطلب دا دی چې الله د هر څه نه لوی دی، او بیا چې په دې هم پوهېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. مونځ چې سړی کوي نو مونځ کې داخلېږي بالا هغې چې دی الله اکبر وایي او هغې سره عملاً پریکټس پې هم کوي چې ته لاس پورته کړه. لاس پورته کول دا مطلب چې ما کل کائنات خپل شاته وغورځول. په دې کې خو دغه مقصد دی نو حکمت په دې کې دغه دی چې یو سړی 5 وخته دا اوري الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر او دی نه راځي مانځله نو دا د فیصله ده اوس موږ څه ولی شو.
هیڅ نشو ویلی مونږ ما سوا دا دی نه چې مونږ ورته نصیحت وکړو چې بھائی دین زمونږ دغه دی. د عرب ملکونو کې هر څه شیطانه شته تسلیم د مونږ ده، لیکن دا صفت پای کې دی چې کله الله اکبر ویلی شي بازار کې به ته څوک نه ویني، هر څه چول چاړ کې جماعت ته وځي. خو پاکستانیان هلته خپل خوی نه برېږي. مونږ الحمدلله څو ځله تللي یو لیدم دی. دا کم کسان چې استری مستری کوي که نه دا اکثر پاکستانیان دي. دی هلته څه روانې کوي. مونږ ولیدل مدینه منوره کې ولیدل، مکه مکرمه کې یو کس دننه پاتې شي نور ورته وایي شټر لاندې کړئ. دا کوم چې دننه پاتې شي دی کار کوي. دا زمونږ قومي مزاج دی. خبره نه منل د مشر، د الله او د هغه د رسول حکم نه منل، دا زمونږ مزاج جوړ شوی دی. دا مزاج بدلول پکار دی. د الله حکم منل پکار دی، د رسول حکم منل پکار دی، د مشر خبره منل پکار دی. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. په مشر کې بلا کیسې جوړ کړي خلکو چې دا خو چې داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی ستاسو مشر جوړ کړی شوی دی، نو که د هغه سر د اوس کې د سر په شان ته دی که نه، یعنې بدشکله دی، ډېر معمولي غوندې ښکاري تا ده، خو مشر مشري دا لږ د خپلو کشرانو ته مخیخ. کشران چې کوم دی ټول ګستاخۍ کې بې ادبۍ کې د ټول نه مخکې دي، بلکې مشرانو کې هم دا نشته دی چا د ځان نه د مشر عزت او احترام وکړي. خو دا ضروري ده. الله د هغه لپاره کبریا ده. الله اکبر چې ما وویل نو مطلب دا دی چې زه کائنات کې الله د ټول نه لوی ګڼم. د دې وجې نه ما ټوله دنیا پرېښوده او رالم الله ته ودرېدم. تکبیر تحریمه کې الله اکبر ویل کېږي. لومبني الله اکبر ته تحریمه په دې وجه وایي چې دې کې دا الله اکبر ووایي او په دې کې اوس دنیایي کارونه حرام شو. دې نه وروسته تحریمها التکبیر. نو درېیمه دنیایي څیزونه کله حلالېږي؟ تحلیلها التسلیم. چې دی آخري السلام علیکم ووایي نو بیا چې دی څه کوي نو کولی شي. نو الکبیر الله دی، د هغه حکم د ټولو د پاسه دی. هغه چې څه ویلي دي به د ټول نه مخکې کولی، باقي خلکو چې ویلي دي به د هغې نه وروستو کولی. او کته به هم شي چې که د هغې مطابق نو ټیک ده، او که د هغې مطابق به نه وي نو دا به پرېښودلی شي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.